ستا زما د ښځې سره کار دی، ستا زما د لور سره کار دی، ما له یې نه راکوي زما ښځې له ورکوي ګریډ هغې له تر هغه نه ورکوي چې ستا ورسره مشر بدعملي نه وي، ما له زنا زیاته وي. ښځې ازاد دي خو نران بند. څه پروګرام بې نظیرې پروګرام دی، دا اساس پروګرام دی. یاره جی دا راشن ورکوي، ته چې مالا راشن راکوي، ما ځان ګڼې، ما ذکر ګڼې، کور له مالا راوړه که نه. ستا زما د ښځې سره څه کار دی، ستا زما د لور سره څه کار دی، ما له یې نه راکوي زما ښځې له ورکوي. څه وجه ده؟ زه چې تاله درشم ما له یې نه راکوي خو زما ښځه غواړي. خو مطلب د دا دی چې ما بې حیا کړي، ما آزاد کړي، زما ښځه غلط عادت کړي، پیسو باندې روږدې کړي. بله ورځ به زه نه وم، تا به د کور نه زما ښځه بوتلې وي، زما لور به یې بوتلې وي. زه به څه کوم؟ ازادي را زه به ازادي جنګ لړم، تا به دارالامان له بوتلې وي. شعر د 3,000 روپو لپاره قبایل یې بې حیا کړه. هغه زنانه دي چې لږ ازادې شي د مارغي مثال یې دی، نو بیا په اواز شي. تاسو وګورئ یاره چې موږ تعلیم ښیو، ستا تعلیم یافته جینۍ وګوره، ته ګریډ هغې له تر هغه نه ورکوي چې ستا ورسره مشر بدعملي نه وي کړې، بدعمله مطالبې ورنه کوي، چې کله جواب ورکوي هله جواب ورکوي چې ستا مطالبه ومني. که یو غیرتمنده جینۍ وي مطالبه نه مني، قبایلو ته غرونو ته یې لېږي. او که یو کنجره جینۍ وي هغې ته ښه جواب ورکوي، د ځان سره افسر سئ، ځان سئ کېنئ. داسې ملک احتماله تعلیم ته ماله زنا زیاته وي، د تعلیم په نوم باندې، د ډاکټري په نوم باندې، او د ازادي په نوم باندې، د جمهوریت په نوم باندې، د راشن په نوم باندې، او د دې پیسو په نوم باندې، والله چې زناګانې زیاتې. دا زهر دي، زهر. د دې نه ځان وساتئ.